بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله خالقنا الكريم. سورة الرحمن دامت کی صورت تے پترتیب دا مصحف سرا 55 پترتیب دا نزول سرا 97 نمبر صورت تے. مخکې صورت سره ربط د سورة القمر سره دا دی چې هغې کې کافران بار بار د الله د عذاب نه ویرولی شو. فهل من مدکر فکیف کان عذابي ونذر. په دې صورت کې الله د اهل ایمان هغوی ته د هغې نعمتونو ور یادولو د هغې د شکر کولو د هغې ترغیب ورکړی دی. فبأي آلاء ربکما تکذبان 31 پیرې د الله رب العالمین آیت مقرر کړی دی. هر یو نعمت الله ذکر کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حضرت جابر رضی الله عنه روایت کوي یو ورځ نبی علیه السلام سورة الرحمن تلاوت کړ. خلک خاموشه ناستو. نبی علیه السلام ورته فرمایل تاسو خو داسې خاموشئ اړو جواب نه راکوئ. ستاسو نه هغه پیریان بهترو سورة الرحمن به ورته تلاوت کو. نو چې کله به ما دا جمله لوستله فبأي آلاء ربكما تكذبان نو دې به ویل لا شیء من نعمتک نکذب فلک الحمد. خدای ستا د نعمت نه د یو څیز تکذیب نه کوو. الله ستا دپاره حمد او ثنا ده. نو په دې صورت کې ابتدا کې چونکې الرحمن ذکر شوی دی د دې وجې نه د سورة الرحمن ویلی شي. الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. الله رب العالمین خودلی دی قرآن کریم لرا. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان لرا. علمه البیان خودلی دی ورته بیان. نو آغاز الله رب العالمین کو الرحمن علم القرآن. نو دې طرف ته به اشاره کوي رحمان یو صفت خاصه ده الله رب العالمین دی ډېر رحم کوونکی او د الله د رحمت اظهار هغه د تعلیم قرآن په شکل کې ښکاره کېږي. علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الله علم القرآن یې ونه ویل الرحمن علم القرآن. د الله رب العالمین د رحمت کامله مظهر دا تعلیم د قرآن دی. چا چې الله د قرآن کریم زده کړه نصیب کړه نو په ده باندې رحمان د خپل رحمت اظهار وکړو. الله به د خپل رحمت اظهار وکړو. او بیا دلته ترتیب الله مخکې وروستو کړی دی. علم القرآن یې مخکې ویلی دی. الله تعلیم د قرآن ورکړی دی. او خلق الانسان یې وروستو ویلی دی. په دې کې اهمیت طرف ته اشاره ده. تقدیم ما حقه التأخیر دا فایده کې چې کوم دی نه ګویې کې مرتبه لرا او درجه لرا پته ولګېدله چې دا تعلیم د قرآن په مرتبه کې دا ډېر لوی دی. د دې وجې نه الله تعلیم د قرآن مقدم کو په خلق د انسان باندې. حالانکه تکویني طور خو دا انسان مخکې پیدا دی او تعلیم د قرآن ورته وروسته میلاو شوی دی. تاسو پوه شئ دا د مرتبې طرف ته او فضیلت طرف ته اشاره کوي. بله دا علم القرآن. الله فرمایي ما په خپله قرآن ښودلی دی. چا ته؟ جبریل امین ته. چا ته؟ نبی علیه السلام ته. د معلم قرآن شان الله ذکر
کوي ښه د قرآن معلم د قرآن مدرس د قرآن ښوونکی دا په ډېر لوی مسند باندې ناست دی نو شاباس فرمایي رحمان علم القرآن ښودلی دی قرآن لره خلق الانسان او پیدا کړی دی انسان لره علمه البیان ښودلی دی ورته بیان نطق ګویایي دا ورته الله ښودلی ده الشمس والقمر بحسبان نو الشمس والقمر نور او سپوږمۍ بحسبان دا په حساب سره دي معنا دا یجریان بحساب دا دواړه چلیږي په یو اندازې سره د نور د هغې خپل یو شډول دی په هغې روان دی او 365 ورځو کې خپل یو چکر دی دا پوره کوي او سپوږمۍ د هغې خپل یو شډول دی په هغې باندې روانه ده په 10 یا یو کمو 10 ورځو کې هغه خپل چکر دا پوره کوي نو فرمایي الشمس والقمر بحسبان نو دا نور او دا سپوږمۍ بحسبان دا په حساب سره دي یا د دې رڼا په حساب سره ده نو کو دا سپوږمۍ الله رب العالمین ځمکې ته ډېره رانږدې کړه نو بیا به د شپې د تیارې څخه فایده پاتې نشي خلک په خوب نشي کولی او کو د دې نه هم ډېره لرې کړله نو چې هغه کوم فایده ترې نه دي اخیستل غواړي هغه به ترې نه بیا نشي حاصلولی یا دا انور کو د دې مقدار هم الله رانږدې کو نو بیا به ژوند نشي تېرولی انسانان کو د دې نه هم الله ډېر لرې کو بیا به دومره حرارت او ګرمي نه راځي چې اوبه په بخاراتو باندې بدل شي او نور منافع او فایدې چې کوم دی نو ګویا کې خلک د نور نه واخلي د دې وجه نه الله دا په حساب سره په یو اندازې سره په یو فاصله کې پاتې کړي دي نو فرمایي والنجم والشجر یسجدان او دا ستوري والنجم او دا بیتني بوټي والشجر او تندار بوټي یسجدان نجم چې کوم دی نو ګویا کې هغه بوټي ته ویل کېږي چې د چا لپاره تنه نه وي تنه لکه کدو شو مثلا اوس داسې بوټي شته دی چې د هغې چې کوم دی نو ګویا کې تنه دای نه وي الله فرمایي دا تندار او بیتنې دواړه قسم بوټي یسجدانې دا الله رب العالمین ته سجده کوي معنا مطیعانې یطیعانې دا دواړه اطاعت د الله کوي الله چې د کومې فایدې لپاره دا بوټی پیدا کړی دی دوی د الله هغه حکم مني الله چې کوم بوټی د کومې فایدې لپاره پیدا کړی دی نو دا بوټی د الله هغه حکم مني یسجدانې یطیعانې دې اطاعت کوي د الله رب العالمین والسماء رفعها او اسمان پورته کړی دی الله رب العالمین دې لره اسمان الله اوچت کړی دی ووضع الميزان او کېښودلی د الله رب العالمین تله د عدل تله الله رب العالمین چې کوم دی نو څه کړې ده دا یې کېښودلې ده اسمان الله اوچت کړی دی الله تطغوا فی المیزان چې تاسو سرکشي ونه کوئ فی المیزان په هغې تول کې زیاتې چېرته ونه کوئ په تول کې نو اسمان الله پورته کړی دی نو الله درته ګوري الله ته ستا دا عملونه ورخیږي نو هسې نه چې دا په ځمکه باندې تا د ټول دا اختیار او دا موخه درکړې ده ته د الله په نظر کې ګورې والسماء رفعها ستا دا اعمال به رخیږي ستا دا ټول الله ویني نو فرمایي الله تطغوا فی المیزان د دې لپاره چې تاسو زیاتې ونه کوئ په تول کې واقیموا الوزن بالقسط او برابروئ وزن لره تول لره بالقسط په انصاف باندې نو ولا تخسروا الميزان او کمې مه کوئ په وزن کې والارض وضعها للانام نو کمې په تول کې صرف دې ته نه ویل کېږي چې ستا نه څوک سسیز اخلي او ته ورله کم ورکړې نه هغه د تطفیف عامه معنا به تاسو یاد ساتئ چې ته په هر څیز باندې د چا نه اجرت اخلي نو هغوی له به هغه پوره ورکړې که ستا نه خدمت غواړي خدمت به پوره ورکړې که ستا نه ټایم غواړي ټایم به پوره ورکړې که ستا نه مبیعه غواړي مبیعه به پوره ورکړې والارض وضعها للانام او ځمکه کېښودلې د الله رب العالمین دې لره للانام لپاره د فایدې د خلقو علامه للانتفاع فیها فاکهة په دې کې میوې دي میوه ده والنخل او کجوره ده ذات الاکمام چې هغه خاونده د کڅوړو ده د کجورې دا فصل دا چې کله وړاندې راخېږي که نه نو ما ته وګورئ زما د لاسو ته وګورئ دا طبقه شانتې یو کڅوړه ده په هغې کې د دې دا دننه بور او د دې دا دننه چې کوم دی نو ګویي کې د دې میوې دا څومره تیغونه چې دي دا په هغې کې څه وي دا په هغې کې پټ وي دغه شانتې کڅوړه ته نه چاپېره دي نو الله رب العالمین دا محفوظه کړې ده والنخل ذات الاکمام او هغه کجوره ذات الاکمام چې هغه خاونده د کڅوړو ده کم کڅوړې ته غلاف ته ویل کېږي والحب
دا هر قسم دانا چې الله د ځمکې نه راخېژولې ده نو ګوره د غنمو دانا د هغې نه یو غلاف چاپېره کړی دی هغه غلاف چې ترېنه کله لرې شي نو بوسکر ترېنه جوړ شي بوس ترېنه جوړ شي تاسو پوه شئ په خبره باندې دغه رنګې وربشه هغه الله په یو غلاف کې پټه کړې ده دغه رنګې جوار الله په غلاف کې پټ کړي دي دغه رنګې شوله په غلاف کې الله پټ کړي دي لوبیا غلاف کې الله پټه کړې ده دا چې څومره څیزونه دي دا الله رب العالمین په غلافونو کې پټ کړي دي دا ولې د دې لپاره چې حشرات ورته نقصان ونه رسوي باران ورته نقصان ونه رسوي د نور حرارت په ډېر زیات چې کوم دی نو ګویا کې ور نشي نو دا الله محفوظ ساتلي والحب او دا ذو العصف چې خاوند د بوسکلو ده والریحانو او دغه رنګې چې کوم دی نو ګویا کې ریحان هغه خوشبویه ګل چې دا چې کوم دی نو ګویا کې یو خوشبوداره بوټی دی تاسو پوه شئ په خبره باندې او د دې چې کوم دی نو ګویا کې دغه یې نه وي د دې چې کوم دی نو تانه یې نه وي دا په ځمکه باندې دا په شانتې څه کېږي دا خورېږي نو فرمایي فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب ستاسو د دواړو باندې ای انسانانو او جناتو ربکما دا مخاطبین دواړه څوک دي الجن والانس نو په کوم یو آلاء په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو د دواړو باندې ای انسانانو پیریانو تکذبان تاسو به دواړه تکذیب کوئ تاسو به کوم نعمتونه د الله رب العالمین دا به جوړلاوئ خلق الانسان پیدا کړی د انسان لره من صلصال د هغې کړنګېدلې خاورې نه من طین یابس ذي صلصلة کصلصلة الجرس لکه څنګه چې دغه چې کوم دی نو ګویا کې دا جرس دا ګینګړی دا پکې دغه کې که نه کړنګ وکړي نو دغه رنګې دا وچه خاوره دا څه دي دا کړنګ کړي تاسو پوه شئ په خبره باندې د دې وجې نه چې دا چې ګرو لوښي څوک اخلي که نه نو اول لاړ شي نو داسې یو ټپ غوندې ورله ورکړي نو چې دا کړنګ وکړي نو د دې مطلب دا وي چې دا لوښی روغ دی او چې دا کړس وکړي مطلب دا دی چېرته چاودلی دی من صلصال دا انسان یې جوړ کړی دی من صلصال د ټنګېدلې خاورې نه الله رب العالمین چې آدم علیه السلام جوړو نو دغه شان دا خاوره دا یې پخه کړله کالفخارې په شانته د ټیکري کودرې فخار تاسو پوه شئ په خبره باندې وخلق الجنه او پیدا کړی دی پیری لره من مارج من نار د هغې بغیر لوګي والا چې کوم دی نو ګویا کې لمبې نه من مارج د هغې لمبې نه لمبه د اور شعله د اور بغیر د لوګي نه من نار د اور نه فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين دا رب د مشرقین دی او رب د مغربین دی مشرقین منتهای مشرق صیفا و شتاء نو تاسو ویلو که نه او مغربین منتهای مغرب صیفا و شتاء په جمع اوړي باندې نور چې دې طرف ته کوم راځي د دې نه راواخله تر هغه ځای پورې نو دا په منځ کې چې څومره علاقه شوله دا چې کوم دی نو ګویا کې دا مشرقین شو فرمایي رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان نو ما ته وګورئ د کائناتو یو نه یو حصه دا به د دې مشرقینو په منځ کې وي نو د مشرقین او د مغربین په منځ کې مطلب دا ټول کائنات نو رب المشرقین الله رب العالمین د مشرقین رب دی و مغربین او د رب المغربین او رب د مغربین د ټولو کائنات رب دی الله رب العالمین فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو د دواړو باندې به تاسو د نسبت ته دروغ کوئ مرج البحرین یلتقیان پرېښودلي دي دواړه دریابونه یلتقیان او دا دواړه میلاویږي نو دا دواړه چې کوم دی نو ګویا کې چلیږي د یو بل سره میلاویږي د یو بل سره خو دا خلط مت کېږي نه دا ګډوډ کېږي نه بینهما برزخ په منځ د دې کې یو پرده ده یو حاجز دی یو رکاوټ او فاصل دی لا یبغیان او دا دواړه تجاوز نه کوي د یو بل سره چې کوم دی نو هغه باډر نه کراس کوي چې دا سپینې اوبه دې تورو ته لاړې شي او دا تورې اوبه دې سپینو ته راشي دا خوږې اوبه دې مالګینو اوبو ته وردن نه شي او دا مالګینې اوبه دې خوږو اوبو ته رادن نه شي الله په دې کې یو غیبي پرده حایله کړې ده نو فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزي منهما د دې دواړو دریابونو نه اللؤلؤ والمرجان ملغلرې او مرجان
دا چې کوم دی نو ګویا کې د دې دواړو دریابونو نه الله د انسانانو د فایدې لپاره راوباسي. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. او دغه الله رب العالمین لپاره اختیار دی الجوار د هغه کشتو جمع جاریه ده، هغه کشتۍ المنشآت چې هغه راوچتې شوي وي، نشأ راپورته کېدلې ته ویل کېږي نشأة الأخرى، نشأة ثانیه. تاسو پوه شئ په خبره باندې المنشآت کومې چې راپورته کړي شوي دي دا په اوبو کې ډوبېږي نه، خو موج پرې راشي او سهار پورې چې کوم دی نو دا پټې دي خو دا بیا راوچتې شي، دا بیا راپورته شي. نو المنشآت راپورته کړي شوي په البحر په دریاب کې کالأعلام په شان د غرونو. ماته وګورئ تاسو چې کله د دریاب ته لاړ شئ که نن سبا او وګورئ هلته لویه بحري بیړۍ چې را روانې که نه چې تر څو تا ته ښکاره شوي وي ته بیا چې داسې غرب دی او چې څومره را نږدې کېږي تا ته به بیا پته لګي. ښه الله فرمایي د دې دومره لویو کښتو په دې دریاب په سر باندې ګرځوونکې دا الله دی، دا اختیار د الله سره دی. وړوکې کاڼې ورته که ډوبېږي او غټې کښتۍ پکې نه ډوبېږي. نو فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، هر هغه كل من عليها ټول هغه څه عليها چې په دې ځمکه باندې دي فان فنا کېدونکي دي، دا هلاکېدونکي دي. ويبقى وجه ربك او باقي به پاتې شي هغه ذات د رب ستا ذوالجلال والاکرام چې هغه خاوند د عظمت دی او د اکرام دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات غالد لنا هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي دا ټول هر څه الله ته محتاج دي، الله چاته نه دی محتاج. او كل يوم هو في شأن او هر ورځ دا الله رب العالمین په یو حال کې دی. نو کله چې کوم دی نو ګویا کې ژوندي کول کوي، کله وفات کول کوي، کله چې کوم دی عزتمند کول کوي، کله ذلیله کول کوي، کله روغول کوي، کله ناجوړه کول کوي، کله چې کوم دی نو خندول کوي، کله جوړول کوي. دا ټول په ټوله چې کوم دی نو ګویا کې دا د الله رب العالمین څه دي؟ دا د الله احوال دي. دا نو هر ورځ الله رب العالمین په یو حال کې دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. ضرب چې موږ فارغ شو تاسو ته أيها الثقلان ای دوه وزندارو مخلوقو چې هغه جن او انس دی. ثقلین ثقلین ثقل نه دی، ثقل وزن ته ویل کېږي. ثقلین دا چې کوم دی نو ګویا کې دوه وزندار مخلوقات دي. د دوی سره به اعمال او د دوی سره به عملنامې وي، د دې وجې نه به دا وزندار وي. پوه شوې په خبره باندې که نه؟ نو د چا به نیک عملونه درانه وي، د چا به بد عملونه درانه وي، نو وزن به د دوی په اعتبار د اعمالو سره وي. نو فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. اے جماعت د جنات او د انسانو، اے ټولګي د انسانو د جناتو، ان استطعتم ان تنفذوا وجرت تاسو طاقت لرئ چې تاسو وځئ من اقطار السماوات د اطرافو د اسمانونو والارض او د ځمکې نه فانفذوا تاسو وځئ لا تنفذون الا بسلطان او تاسو نه وځئ الا بسلطان مگر په یو دلیل سره. تاسو چې کوم دی نو ګویا کې دا وایي چې یاره موږ د الله د اختیار نه بهر شو، د الله د بندګۍ نه دې بهر شو، نو بس ټیک ته صحیح د قوتې شی لري د الله اختیار او د الله رب العالمین خالقیت او قدرت دا خو په ځمکې په اسمانونو ټولو باندې محیط دی. نو که د دې نه وتلی شي وځئ نو تاسو پوه شولې په خبره باندې د امر فانفذوا د امر تعجیز دی. پوه شولې په خبره باندې که شاباس نو فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ. نو رالیږلی به شي په تاسو باندې شواظ هغه شعلې د اور، شواظ من نار هغه شعلې د اور. د اور شعلې به چې کوم دی نو ګویا کې په تاسو باندې رالیږلی شي، داسې شعلې چې په هغې کې به چې کوم دی نو ګویا کې لوګې نه وي ونحاس او هغه لوګې چې په هغې کې به چې کوم دی نو ګویا کې څه نه وي، په هغې کې به اور نه وي. دا به تاسو باندې به دا دواړه راولېږلی شي. نو فلا تنتصران نو تاسو به بدله نه شئ اخیستلی د دې رالیږونکي الله نه. نو الله به په تاسو باندې دا عذابونه راولېږي، نو تاسو به د الله نه چې کوم دی نو ګویا کې څه بدله واخلئ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. پس هر کله چې پټاو شي او وشلېږي اوچوي اسمان فكانت وردة نو دا شي وردة محمرة مثل الوردة. دا چې کوم دی نو ګویا کې
داسې تک سور شي په شان ته د ګلاب د ګل دا اسمان او قد دهانې په شان ته د هغې سرې سرمنې. نو دا سرمن دا چې کله د دغه نه خلک راغلي دي د دې څاروي نه، نو تاسو به لیدلي په دغه وخت کې دا تک سور بړق کوي، ځکه د وینې هغه تازه چې کوم دی نو د هغه په دې باندې ښکارېږي که نه. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا اسمان به چې کوم دی نو دقه شان دی په دې هیبتي رنګ باندې ملون، دا به الله رب العالمین چې کوم دی نو پټاو کړي. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان فیومئذ نو په دغه ورځ باندې لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، لا یسأل عن ذنبه نو سوال باندې شي کولای، تاسو باندې شي کولای په ګناه په بار د ګناه خپل کې انسان نه انسان او ولا جان او نه پیره، نو دی به تاسو ته الله رب العالمین نه نشي کولای ښا، ځکه چې یا به د دوی نه تاسو نشي کولای کېدلی ښا، ځکه چې الله په علم کې دا ټولې خبرې دا شته دی، عملنامې به په خپله باندې ګواهي ورکوي. نو فرمایي فیومئذ لا یسأل عن ذنبه سوال به نشي کولای کېدلی په ګناه د ده کې په باره د ګناه د ده کې انسان د انسان نه ولا جان او نه د پیري نه. د انسان او د پیري په دواړو کې د یو کس نه به هم چې کوم دی نو د ګناه تپوس پوښتنه دا به درنه نشي کولی کېدلی. فبأي آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصي والأقدام نو پیژندلی به شي المجرمون مجرمان بسیماهم په نښه خپله باندې فیؤخذ بالنواصي والأقدام نو وبنیسلی شي نیسل به وکړلی شي بالنواصي په هغې تندو د دوی باندې والأقدام په هغه خپو د دوی باندې د دوی د تندي نه پاس ناسیه ویل کېږي د تندي په سر چې دا کوم ویښته دي نو دا ویښته دا به د دوی د خپو سره وتړلی شي نو د دې نه به د دوی پکړ وکړلی شي. فبأي آلاء ربکما تکذبان هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون دا دوزخ هغه دی د تکذیب به کوو په دې باندې مجرمانو یطوفون بینها وبین حمیم آن او ګرځېدل به دوی نو فرمایي یطوفون بینها او ګرځي به دوی په منځ د دې دوزخ کې او په منځ د هغې ګرمو اوبو کې آمین. دوی به چې کوم دی نو ګویا کې د یو د دې دوزخ او د دې ګرمو اوبو تر منځ به دوی چې کوم دی نو ګویا کې چکرې لګوي نو په یو وخت کې به دوی چې کوم دی نو ګویا کې دغه ته راځي د ګرمو اوبو له الله به یې راولي چې کله دوی ووایي چې خدای موږ خو تږي شو موږ له اوبه پکار دي نو الله به یې حمیم ته راولي. نو د دې نه وروسته به بیا چې کوم دی نو ګویا کې چې دا اوس کې او دا ګلبي او دا عرش ورته لاندې وباسي نو بیا به دوی بیا واپس چې کوم دی نو دوزخ ته نو الله وجود دقه چکرې به لګوي یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان او د هغه چا لپاره چې ویریږي د ولاړې د رب خپلنا د الله د مخې د ودرېدلو نه څوک ویریږي جنتان یې د لپاره به دوه جنتونه وي نو یو جنت د انسان دی او یو جنت چې کوم دی نو ګویا کې د دغې پیري دی. نو دا دواړه جنتونه دي د انسان لپاره به خپل جنت وي چې کوم د الله نه یریدلی وي او د پیري لپاره به خپل جنت وي کوم د الله نه یریدلی وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان او دا دواړه افنان خاوند څانګو دي لوی لوی چې کوم دی نو ګویا کې څانګې وي په دې جنتونو کې نو لوی څانګې دا د لوی ونې نه کنایه ده ګوري ګوري ونې وي پکې او د هغې څانګې وي. فبأي په دې دواړو جنتونو د انسانانو د پیریانو کې عینانې چینې به وي دوه تجریانې چې دا به بهیدونکي وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهما من کل فاکهة زوجان په دې دواړو جنتونو کې به د هرې نوع د مېوې نه وي زوجانې جوړې یعنې خوږه ترخه وړه لویه پخه کچا نو بس دا هر قسم چې کوم دی نو ګویا کې جوړې وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیه لرونکي به وي دا جنتیان علی فرش په داسې طلایانو باندې او په داسې فروش باندې بیچونو باندې بطائنها من استبرق چې استر به د هغې د ډکو ورېښمونه وي د ډکو ورېښمو چې کوم دی نو ګویا کې استر دا به ورته لګېدلی وي لاندې نه به دا چې کوم دی نو ګویا کې په ډکو ورېښمو باندې دا به چې کوم دی نو ډک شوي وي. وجنى الجنتین دان وجنى الجنتین دان او میوې د دغې دواړو جنتونو دان دا به نږدې وي. نو که څوک وایي چې یاره په دې ناسته مې وخوړلې نو په ناسته به یې خوري
کو څوک وایي چې په دې رواني کې راته میلاو شي نو په رواني کې به ورته میلاوېږي او چې کوم طالب جان ډېر زیات ناراض دي که نه او دی پروت دي که نه او دی وایي چې دا میوه خو ډېره خوږه ده خو ډېره لرې ده نو الله به ورته دا ونه رانږدي چې زه مړه په ملا سټېج نه راوشو کوه سړی وجنى الجنة دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فدي جنة نكبا قاصرات الطرف آغا كوزو نزلون والبوي جتوستر والبوي يعني آغا حوري بوي جاغا بخبل نگاهونا آغا بصرف شكم لنا پد اخبر سڑو باندے مرکوز ساتي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان نوي قلاو قريدي لرا يو انسان مخيرين ولا جان او نبيري إن لا باكرات بجول فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان گویا كدا دا چکم دینا گویا كدا حوري دا بدسوي كأنهن الياقوت لكلال والمرجان ومرجان لكلال ومرجان دا چې څنګه چې کوم دنه وایي کې پاک او صفا بغیر د دوړو د ګرد او غبار نه دغه رنګ به دا ټولي دا چې کوم دنه وایي کې پاک صفا بغیر د دوړو د ګرد او غبار نه دا به خستوي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ند بدل الإحسان مگر إحسان دے نو ربني إحسان نمراد طاعت دے دویم إحسان نمراد جنت دے الله فرمائی بس نو دا خود استاد نیکو بدل چې د جنت په شکل کې ملت تدار کړل فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان او بیا علاوه د دې دوړو بیا علاوه نور چې کوم نه دوه باغونه دي دا عامه المسلمین د بار دي ښا نو فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان نو دا دوه باغونه چې د عام مسلمانانو د بار کوم دي مدهامتان دا هما چې کوم نه وایي کی دا ویل کی تکې تورې تا مدهامتان تور کړي شي وي یعنی شینکی به په دومره ډېر ولاړ وي دومره ډېر فصلونه او باغونه دا په دې کې چې کوم نه چمنونه وي پکې چې د دې ډیر شینوالي د وجه نه مدد توروالي طرف ته مایل شي وي مدهامتان نو دا شنو هغه تور کړي شي وي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان په دې کې به بچي وي نضاختان فوارتان وګورو په بار باندې راوړي ها نضاحه فواره د لاندې چې وګورو په بار باندې راوړي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة نقد يدوار باغون كبامي ونخل كجربي ورمان أنابي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات أو بديك بأغدير بهتروي حسان حلبي بكي حور خيرات داسي بيجار ودير ولوي باعتبار الأخلاق صار خيرات أخلاقا دا بهتري باعتبار بچاسر دا اخلاق سراخه او حسان وجوها او دا خيستوي بمخونو باندې نو خيستا او خوش اخلاق چې کوم نه وایي کې حوري وي بګي نو فبأي آلاء ربكما تكذبان حور دا حوري مقصورات في الخيام مقصورات قصر نه قصر منع تويل کیږي معنا مستورات في الخيام چې دا چې کوم نه پټي وي په خيام په خيمو کې نو لکه څنګه چې په خيمه کې پټه زنانا په هغه باندې بهر ګرد او غبار او دوړه نه لګي دغه رنګ د حوري دا په خپل خیمو کې دنه چې کوم نه وایي دا به ایثار کړی شي وي د خپل خاوندانو لپاره بهر ته نه راوځي فبأي آلاء ربكما تكذبان دې طرف ته ترجیح دی چې کومه زنانا هغه چې کوم نه وایي غواړي دا چې د جنتي شبان نو په خپل کور کې هم په خپل خیمو کې په خپل کوډو کې داسې چې کوم نه وایي کې د پردې ژوند تیری لکه څنګه چې بحوره په جنت کې په خیمو کې پټه چې کوم نه ژوند تیری تاسو په څه خبره باندې فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن نبي کولا کړي دی لا طمث ویل کیږي وړاندې پیرا باندې چې کله نارینه د زنانه سره هم بستری کوي او دې سره چې کوم نه وایي کې کوم حالت راځي هغه ته طمث ویل کیږي لم يطمثهن نبي کولا کړي دی لا نبي تچکړي دی لا انسان قبلهم مکردین ولا جان او نا پیری فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف دا جنتیان دی بتکیا لګون کی وی علی رفرف باغ رفرف باندې هغه تک شنه چې کوم نه وایي کې مسندونه چې هغه دا شنه ریخمونه چې کوم نه وایي کې جوړ وي تاسو په خبره باندې فرمایي خضر جاب شنوي وعبقري حسان او هغه وعبقري حسان او هغه
بهتر سوزنۍ حسان چې هغه ښایسته وي نو هغه بهترې سوزنۍ لاندې چې غوړولې کېږي کومې او هغه به چې کوم دی نو نفیس به وي عمده به وي بهترې به وي او حسان ښایسته به وي نرم او ملایم او نرم او نازک چې کوم دی نو ګویا کې سوزنۍ به وي نو فرمایي عبقري حسان عبقري چې کوم دی نو بساط رقیق ته ویل کېږي نرمه طلایي وشره په خبر باندې بهتره طلایي او حسان او ښایسته به وي فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم سورة واقعة دا مکی صورت ده ترتیب د نزول سره 48 نمبر او ترتیب د مصحف سره 56 نمبر صورت ده د دې صورت ډېر زیات فضایل راغلي دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو ډېر بیمار شو حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه یې بیمار پر سره راغی حضرت عثمان سے ته تاسو کو څه تکلیف دی نه هغه ورته نو تکلیف نشته په ګناهونو باندې پریشان خپل ګناهونو باندې حضرت عثمان سے ورته صبر ما تشتهي هغه ورته رحمت ربي استغفر الله نو صبر نو حضرت عثمان سے ورته زړه ډاکټر راغی نو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایي ان الطبيب ابرزني ډاکټر کو څنګه جوړ کړي الله زما طبيب دی او هغه الله نه جوړ کړي نو بیا ورته حضرت عثمان سے وی حضرت شو نن زه تعالی د بیت المال نه چې کوم نه ساعتیه او سړاله دا نه راوړل هغه په نه زما د حاجت ضرورت نشته ویل نه خیر دی استاد ضرورت نشته د استاد وفات مست استاد لونه دي هغه ته بار د ژوند چې کوم نه سامان شي نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایي نه زما لونه ته ضرورت نشته ځکه ما خپل لونه ته وصیت کړی چې هر شپه سورې واقعه وایي ځکه ما د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه اوریدلی چې من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة څوک چې هر شپه چې کوم دی نو سورې واقعه وایي نو دته به چېرته هم فاقه نه ورسېږي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته وایي دا ټینشن راسره نشته دی وظیفه مې هغې ته ورکړې ده سورې واقعه به وایي او الله رب العالمین به ورله هیڅ اخلاق ورله چې کوم دی نو ګویا کې ورکوي تاسو پوه شولئ په خبره باندې ماقبل سره ربط د سورې رحمان سره دا دی سورې رحمان کې د الله د نعمتونو ذکر د جنتونو ذکر او باغې کې اصحاب الیمین اصحاب المیمنه دا باغې کې ذکر شو په دې کې هم چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین د دغه اصحاب الیمین او دغه اصحاب المیمنه څه کړی د هغې ذکر کړی دی نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة هر کله چې واقع شي هغه واقع کېدونکي یعنې قیامت لیس لوقعتها کاذبة نه به وي د واقع کېدلو د دې لپاره کاذبة نفس کاذبة یو داسې نفس چې هغه بیا دې ته دروغ ووایي دا چې کله واقع شي نو بیا به د څوک انکار نشي کولی خافضة او دا قیامت خافضة دا ټیټوونکی دی کافرانو لره او رافعة پورته کوونکی دی ټیټوونکی دی پورته کوونکی دی معنا دا کافران به راټیټ کړي دوزخ ته او مؤمنان دا به اوچت کړي جنت ته اذا رجت الارض رجا هر کله رجت الارض چې وخوځېږي ځمکه رجا په خوځېدلو سره وبست الجبال بسا او باد کړلی شي دا غرونه په باد کېدلو سره بس بست الجبال بسا دا به داسې چې کوم دی نو په دې هوا کې الوزي دا غرونه لکه دا وړې وړې ذرې چې په دې سیلۍ کې چې کوم دی نو دا الوزي فکانت هباء دوی به دا دوړه منبثا خوره شوې نو دا سیلۍ چې کله راوځي که نه سیلۍ چې کله راوالوځي که نه او په دې لارو کوڅو کې دا دوړې راوچتې شوه مونږ او تاسو دا سترګې پټې کړه سترګې راغلې چې کوم دی نو دا یې راله کړلې نو الله فرمایي دا اسمانونه به په دغه ورځ باندې د دې دوړو د دې ذراتو په شان په هوا کې الوزي فکانت هباء نو دا به وي دوړه منبثا خوره کړلې شوې او پورته کړې شوې وکنتم ازواجا ثلاثا او تاسو به ازواجا ثلاثا اصنافا ثلاثا دریو طبقو کې به تاسو تقسیم یې انسانانو تاسو به دریو طبقې وي ښه نو فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة حدیث مبارک کې راځي چې دا درې طبقې به کومې وي فرمایي چې ښي طرف ته به مؤمنان وي عام مؤمنان د عرش نه د الله د عرش نه ښي طرف ته به چې کوم دی نو ګویا کې مؤمنان راجمع کړلی شي ګس طرف ته به کافران راجمع کړلی شي او الله عرش ته بالکل مخامخ به انبیاء کرام
عليهم الصلوات والتسليمات دا چې کوم نه وګوري ته ودرولې شي نو فرمایي فاصحاب المیمنه نو خواندان د خي طرف دي ما اصحاب المیمنه خلق د خي طرف دي بهترین خلق دي نو اصحاب المشأمه او سکسان دا چې کوم نه وګوري کې ګس طرف ته دي مشأمه او دا ګس طرف والا خلق نما اصحاب المشأمه سبب خلق ته دا ګس طرف والا چې کوم دي والسابقون السابقون وړاندې کېدونکي انبیاء کرام السابقون مسأله چې کوم نه وګوري چې هغه وړاندې کېدونکي وي عرش تبارک تعالی ته الله رب العالمین عرش ته بالکل په فرنٹ باندې مخامخ دا چې کوم نه وګوري چې څوک وي دا انبیاء کرام وي اولئک المقربون تقبل استکړي شوي وي دا انبیاء کرام باندې استکړي شوي وي فی جنات النعیم دا په جنتونو د نعمتونو کې ثلة من الاولین یو جماعت دا جوړم بنو خلقنا اوس دا اصحاب الیمین چې کوم دی نو وایي کې تشریح او تفصیل الله رب العالمین بیانوي نو فرمایي ثلة من الاولین یو جماعت دا جوړم بنو خلقنا اولین یعنی د دې امت نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي باغی کې چې کوم مؤمنین صالحین دي نو یو ډله به د هغوی نه راواخلي الله وقلیل من الاخرین او ډېر کم به دا وروسته نوي یعنی د نبی علیه السلام د امت نه به ډېر کم خلک ورسره دا ورسره چې کوم دی نو ولاړ وي حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا واورېدلو نو تعجب یې وکړو او ویل چې د الله حبیبه د دې مطلب خو دا دی چې زموږ د امت دا به په جنتیانو کې نسبتا د تیرو امتونو نه کم دي ځکه وقلیل من الاخرین الله وي پته ولګېدله چې تیر امتونه چې کوم دي هغه به په جنت کې سوا وي نو نبی علیه السلام خاموش شو الله رب العالمین وروسته دا آیاتونه نازل کړل ثلة من الاولین وثلة من الاخرین نه چې یو جماعت د تیرو امتونو نه په جنتیانو کې شاملېږي نو یو جماعت ورسره د دې امت نه الله رب العالمین په جنتیانو کې څه کوي شاملوي تاسو پوه شئ په خبره باندې او بیا یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا دواړه ثلة دا ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین دا دواړه به الله رب العالمین زما د امت نه کی او دا خیر امتونو دا به په اتباعو کې الله رب العالمین شامل کی دا به په څه کې شامل کی اتباعو کې به شامل کی نو اولین آخرین نه په دغه حدیث کې بیا مطلب دا دی چې د دې امت اولین او آخرین تاسو پوه شئ په خبره باندې یعنې دې طرف ته اشاره ده چې د نبی علیه السلام امت به په جنت کې د ټولو نه زیات د نبی علیه السلام امت په جنت کې د ټولو نه زیات د ټولو نه سیوا وي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو فرمایي چې کله د اهل جنت چې کوم دی نو ګویا کې نبی علیه السلام فرمایي چې کله د اهل جنت 120 صفونه جوړیږي نو 80 صفونه به پکې زما د امت وي او 40 صفونه به پکې د تیرو امتونو دا به پکې شامل دي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو دا امت چې کوم دی الله رب العالمین دې له معمولی خبرو کې جنت کې ښودلې ده په لږو سيزونو باندې به الله دې تصور کړي دې ته الله جنت ورکړي انتم تتمون 70 امه وانتم خيرها واكرمها على الله د دې وجه قرآن کریم کې الله فرمایي کنتم خير امه تاسو په دې ټول امتونو کې د ټول نه بهتر امت یې فرمایي ثلة من الاولین یو جماعت د ورمنو خلق یو قلیل من الاخرین او ډېر کم به ورستنو خلق دا آیت بیا منسوخ شو په دې ورستنی باندې چې ثلة من الاخرین علی سرور دی وی په تختونو باندې موضوعه د یو بل سره په پیل شوي بڼه شوي وي نو دا تختونه داسې دي که نه چې دا به د یو بل سره په ترتیب کې بالکل دقه شانتې پیل شوي وي کله کله دا کرسۍ خلق کېږي نو په ترتیب باندې کېږي دا کله صوفي خلق کېږي نو په ترتیب باندې کېږي الله رب العالمین فرمایي علی سرور په هغه تختونو باندې به وي موضوعونه چې دا به جوړاو شوي وي او د یو بل سره چې کوم ډېر تړل شوي بڼول شوي وي متکئین علیها او د جنتیان متکیه لګونکي په دې تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ یطوف علیهم ولدان نو ګرځي به په دې باندې هغه هلکان مخلدون چې د هغې هلکوالي به همیشه دپاره وي هغه به چې کوم دی نو ګویا لویږي به نه بأکواب و اباریقه په هغې لوښو باندې چې و اباریقه هغه جګونه هغه ګیلاسونه و اباریقه او هغه لوټې
نو د دوی سره به چې کوم دی نو ګویا کې دا لوټي به ور سره ګیلاسونه به ور سره هغې کې به شراب وي چاته چې د شرابو د څښلو چې کوم دی نو خواهش پیدا کېږي نو هغه به ورته ډکوي وکأس او کاسې به من معین د هغې چینهدارو نه اوبه به وي خو اوبه به پاکې صفا چینهدارې اوبه وي ښه په هغې باندې به وخت نه وي تېر شوی بلکل تازه اوبه به وي او ولا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون لا يصدعون عنها اوس دا شراب دا چې کله په دې باندې په جنت کې اوس کولی شي نو د دنیا شراب هغه په سړي باندې سر ګرځي صداع چا ته ویل کېږي سر ګرځېدلو ته ویل کېږي لا يصدعون په دې باندې به چې کوم دی نو ګویا کې سر ګرځېدل به په دوی باندې نه راځي د دې شرابو څښلو د وجې نه ولا ينزفون او نه به دوی چې کوم دی نو بېخودې شروع کړي چې په نشه کې راشي او د دنیا شرابو دا چې څوک وڅښي نو یو خو په سړي سر ګرځي او دویمه دا ده چې بېخودې شروع کړي غیر شروع کړي په ځان باندې پوهېږي نه بس چې څه وي هغه بیا ویلي نو د جنت شراب به چې کوم دی نو ګویا کې هغه داسې نه کوي وفاکهة او د میوې نه مما د هغه څه نه یتخیرون چې دوی به یې غوره کوي دوی به یې خوښوي ولحم طیر او د هغې غوښې د مارغه نه مما د هغه څه نه یشتهون چې دوی به یې غواړي نو تاسو ته ما ویلو چې طالب جان به لکه شانته ګډه وهلي او په دې کې به پاس چې کوم دی نو یو قنطره یا یو مړزه دا به رواني دی به وایي چې یاره دا قنطره دا مړزه دا راته اوس مخې ته دغه شانتې باربیکیو او بلکل ورید کړی پروت وی نو ډېره بخور حدیث مبارک کې راځي بغیر چې کوم دی نو ګویا کې دغه نه د وخت تېرېدلو نه دا به همدغه شانتې د مخې ته کېښودلی شي چې دا به چې کوم دی نو ګویا کې حلال کړی شوی هم وي صفا کړی شوی به هم وي ورید کړی شوی به هم وي او دغه شانتې به د مخې ته دا به کېښودلی شي نو ولحم طیر مما یشتهون وحور عین او حورې به غټو سترګو واله کامثال اللؤلؤ المکنون چې دا به وي په شان د هغې ملغلرو المکنون المستورې چې دا کوم ملغلره چې لا په خپل غلاف کې دن نه وي او په دې د دنیا ګرد و غبار نه وي لګېدلی دا حورې به هم دغه شانتې وي جزاء بما کانوا یعملون نو دوی ته به بدله ورکولی کېږي د اعمالو خپلو لا یسمعون فیها لغوا دوی به نه اوري په دې جنتونو کې لغوا بېهوده بکواس خبرې ولا تقسیما نه د ګناه خبرې الا قیلا مګر دا وینا سلاما سلاما هر طرف نه چې اوري الله به پې سلام رالیږي فرشتې به پې سلام رالیږي یو بل ته سره چې مخامخ کېږي نو السلام علیکم به وایي واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دا خو چې کوم دی نو ګویا کې د مقربینو ذکر وشو واصحاب الیمین او اصحاب د یمین ما اصحاب الیمین او څوک دي اصحاب د یمین نو څه دي اصحاب د یمین فی سدر مخدود نو دا به وي په جنت کې به چې کوم دی نو ګویا کې داسې ونې د بیرو مخدود دا چې کوم دی نو ګویا کې د دې ازدیدار بوټي نه چې کله دا غنې ته نه لرې کړلی شي نو دې ته مخدود ویلی کېږي نو ما ته وګورئ اوس دا بیره خو ډېره خوږه ده او سړی د دې غنو نه یېرېږي نو داسې ورته خطې نه شي که نه نو الله فرمایي نه داسې به نه وي که نه فی سدر ډېره به وي خو مخدود دا غنې به ترنه صفا کړې شوي وي یعنې بلا روکتو بغیر څه د رکاوټ او د خوف او د خطر نه ته به ورتللی شي او حدیث مبارک کې راځي چې د دې دا یوه بیره دا به چې کوم دی نو د لوی مټکي عمره په جسم کې دا به غټه وي تاسو پوه شولئ په خبره باندې فرمایي وطلح ممدود او کیلا ممدود ته درته پر د پاسه د یو بل د پاسه د کیلو دا غټ غټ ګونګان ویلي چېرته دا هر یو ګون د بل ګون د پاسه وي که نه نو فرمایي وطلح ممدود وظل او هغه سورې ممدود چې هغه اوږد وي وماء او هغه اوبه مسکوب چې هغه به یولي شوي وي وفاکهة او میوه کثیرة ډېره لا مقطوعة نه به کټ کړي شوي دا به کټ کېږي نه ښه چې یاره بس دا یې موسم ختم شو دا یې موسم راغی نن سبا مونږ وایو د مالټو موسم ختم شو که نه او د فلانکې میوې لا موسم را رسېدلی نه دی الله فرمایي لا مقطوعة د دې وخت چې کوم دی نو ګویا کې سیزن دا به کټ کېږي نه ولا ممنوعة او نه به یې منع کړي شوي دا نه چې تا سره پیسې نشته دی خوړلی نه شي او سړی به ستا نه په پیسو باندې منع کوي چې تا سره پیسې نشته دی نه شي خوړلی ولا ممنوعة وفرش مرفوعة او داسې طلایانې او داسې بچوڼۍ مرفوعة چې دا به پورته کړي شوي وي علی السرور په څه شي په تختونو باندې به پاسه غوړول شوي وي لاندې ډالۍ ته به نه رارسېږي لکه دا به ډېر قیمتي چې کوم دی نو ګویا کې طلایانې وي انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا
الله فرمایي دغه تاسو بیبیانی تاسو سره ملګری کوم ښا نو فرمایي ان انشأناهن انشاء بشک مونږه راپورته کړی دي د بیبیانی تاسو پر راپورته کول سره فجعلناهن پس مونږه ګرځولې د بیبیانی تاسو لپاره ابکارن باکری دا ځوانان شي دا سینا چې جنتی به کوم نه ځوان الګ وي او بډای په 8 نمبر چشمه لګولې او دا به کوم نه توخي او دا په لار باندې رواني په بنشي او لار باندې نه الله رب العالمین ورته چې کوم نه وایي چې ځوان جانې خزي دا ورته راپورته کې د خپل خزي عربن او دا به مینی کوونکی محبت کوونکی وي جمع عروبه دا عروبه دا مینی او محبت کوونکی ته ویل کېږي اطرابا امزولي وي لاصحاب اليمين دا خاص بصير بالجنتيان والمعركة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وجماعة بالأولين وجماعة بالآخرين نو دا آدم عليه الصلاة والسلام نرواخلة النبي عليه الصلاة والسلام ورجي صبر أمة النبي جيو جماعة دا أغينا رزي نقل جماعة بورسرا دا چکم نينو بوئي دا نبي عليه الصلاة والسلام دا أمت ملگري کی نقل يو روایت قرار دا تاسو ما وختي وي چې شپږ شریکونه د جنتیانو وي نو اتیا سکونه په کې دا په کې چې کوم نه د نبی عليه السلام د امت وي او صرف سلويخ سکونه دا په کې چې کوم نه وایي کې د چاوي دا په کې دا تیر امتونه وي دا په دې احادیث تر منځ تعارض راغلی تاسو به دفع څنګه کوئ نو ما ته وګورئ ښه د نبی عليه السلام امت په تعداد کې الله رب العالمین په شمیر کې باغی باندې سیوا کړې په تیر امتونو باندې څه کړې هغه باندې سیوا کړې نو دا ټیک ده یو جماعت بل اوی راځي یو جماعت بل دی راځي نو چې دا وی جماعت د سلو کسانو نو د دې جماعت د 200 کسانو تاسو پوښتنه په خبره باندې نه نو دا د نبی عليه الصلاه والسلام دا یو جماعت دا چې کوم نه دا دې د دوه جماعتونو مرده کو نه لري شو کنه چې اتیا څنګه د نبی عليه السلام د امت شو سلوي څنګه دا شو تاسو پوښتنه په خبره باندې د نبی عليه السلام دا یو امت دا یو جماعت دا غي د دوه جماعتونو مرجو کو نشو شو کنه د دې وجه چې کوم نه هغه بل حدیث تطبیق وکړ تاسو وکړي چې نه دا دوه جماعتونو چې کوم نه د نبی عليه السلام د امت معنا دا چې دوی په دغه مقدار کې چې کوم نه وایي چې جنت ته ځي د نبی عليه السلام د امتيان فرمایي وثلة من الاخرين واصحاب الشمال مع اصحاب الشمال او هغه خاوندان د غسل لاسونو چې په غسل لاس باندې باندې ته عمل نامه ورکولې کی ما اصحاب الشمال او سدي اصحاب الشمال في سموم الله فرمایي ښا دا به في سموم فهغه سخت ګرم بادونو کې سموم هغه باد ته ویل کېږي هغه سیلۍ ته ویل کېږي التي تدخل المصام چې هغه د انسان چې کوم نه په سرمن کې دا واړه واړه سوري لري چې دې ته دنه ورننوځي د ډېر تپ د وجنا نو فی سموم نه باندې ګرمۍ کې وي باندې تپ کې وي وحمیم نه باندې ګرم اوبو کې وي شیدل اوبو کې وذل او باندې سوري کې وي خمی يحموم دا تور لګینا نو د تور لګي په سوري باندې بدی وي یعنی سوري خو اول وینا او وی نو د تور لګي په شکل کې وسوري وي تور لګي باندې چې کوم نه سره یو لمحې د بار نشي وته د استرګي سړي د سوځي پوز سړي د ترخی نو کو سوري وی هم هغه بدی سی وي چې د کېدو باندې لا بارد ولا کریم چې نه به يخ ولا سوري اوس په سوري باندې سره د دې لپاره ودري چې د ګرمۍ نه بچ شمه الله فرمایي لا بارد دا سوري به يخ نه وي ولې د لوګي سوري دی نو لوګي چې په کوم ځای کې نو دا علامه د اور ده او د اور په خوا کې یخواله وي نبی فرمایي ولا کریم او نه بل عزت وي ځکه په ټول لګو باندې چې څوک چې کوم نه دا وشو نو دا په د تخ ځای دا څه د عزت ځای نه وي فرمایي لا کریم انهم كانوا قبل ذلك مترفين بشكودي ما خلالنا مترفين منعمي دي باندې چې کوم نه الله رب العالمین ولا نعمتونه ورکړي خو دي باندې نعمتونه قدر نه وکړي په عیاش شروع کړي وا وکانو یسرون او دي په اصرار کوي على الحنس په ګناه باندې العظیم لو یګنا چا شرک ته وکانو یقولون او دي بویل اذا متنا جهر کلم نو شو كنا ترابا او شو خاور او عظاما او اډوږي ان لمبعوثون آیه برابر تکولې شو او اباؤنا الاولون آیه امداران زمون مخکري قل ان الاولين والاخرين هو يا حبيب الاولن بني ورستني لمجموعون دي بخام خراج ما کولې شي الى میقات یوم هغه وخت هغه ورځ
معلومي چې هغه واضح ده. ثم انکم بیا تاسو ایها الضالون ای بلا شو المکذبون ای تکذیب کوونکو لآکلون خوړونکي به من شجر د هغې ونې نه من زقوم چې هغه د زقوم ده فمالئون فصل کوونکي به من هذا هغې نه البطون ګېډو لره فشاربون څښونکي به علیه په هغې باندې من الحمیم د هغې ګرمو اوبو نه فشاربون هم به څښونکي به شرب الهیم په شان د دغه څښاک د الهیم هیم الابل العطاش هغه اوښان کوم چې تږي وي نو د تږو اوښانو په شان کې به دا اوبه چې کوم دی نو ګویا کې تاسو د دقې چې کوم دی نو ګویا کې ګرمو اوبو نه دا به تاسو څښئ سره د دې نه چې دا به ګرمې وي خو تاسو له به دې زقوم دومره ګرمي درکړې وي تاسو به د دې نه چې کوم دی نو ګویا کې د تږو اوښانو په شان کې به تاسو دا اوبه دا به تاسو څښئ فشاربون شرب الهیم دا شرب منسوب دی بنزع الخافض كشرب الهیم نو فرمایي هذا نزلهم یوم الدین نو دا عامل مسجد د دې په ورځ د قیامت باندې نحن خلقناكم بشكل موږ پیدا کړی یې تاسو فلولا تصدقون ولې تاسو ایمان نه راوړئ تصدیق نه کوئ افرأیتم ما تمنون آیا تاسو لیدلي دي ما هغه څه لره تمنون چې تاسو یې چې کوم دی نو د منۍ نه ورتاووئ په رحمونو د بیبیانو خپلو کې تمنون تلقون من الامناء من المني في ارحام نسائكم د خپلو بیبیانو چې کوم دی نو ګویا کې په رحمونو کې چې تاسو کومه مني غورځوئ نو آیا تاسو هغه لیدلي ده اانتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوونکي یې هغې لره د هغې نه د انسان تاسو جوړوئ ام نحن الخالقون یا ترې نه مونږ جوړو نحن قدرنا بینکم الموت بشکل مونږ اندازه کړی دی ومن ستاسو کې الموت مرګ لره هغه په یو نیټه دی وما نحن بمسبوقین او نه یو مونږ بمسبوقین بعاجزین چې مونږ څه شو عاجزه شو مسبوقو چې په مقابله کې کوم وروستو چې هغه ته مسبوق وي چې څوک مخکې شي هغه ته څه وي هغه ته صادق ویل کېږي على ان نبدل امثالکم په دې خبره باندې چې مونږ بدل کړو امثال ستاسو لره په ځای ستاسو باندې په دې باندې مونږ څه عاجزه خو نه یو مونږ په دې قادر یو وننشئکم فيما لا تعلمون مونږ راپورته کړو تاسو لره په داسې حالت کې چې تاسو نه پوهېږئ ولقد علمتم النشأة الأولى وتحقیق سره مثلا سبا ختم ان شاء الله ولقد علمتم النشأة الأولى او بتحقيق سره تاسو پیژندلې ده النشأة الأولى او لمبني پیدایش لرا دا لمبني پیدایش خو تاسو د سترګو د وړاندې ده نو فلولا تذکرون تاسو ولې نصيحت نه حاصله ویلې تاسو نه پوهیږئ په دې باندې چې په لمبۍ کې الله رب العالمین تاسو چې کوم دین وګورئ کې د رزق د خاور د ذرې ذرې نه راغون کو او د هغې نه منی جوړه کړله او د منۍ نه تاسو جوړ کړلی نو د خاور د دقې اجزا نه دوباره الله تاسو نشي جوړولی نو افرأیتم ما تحرسون آیا تاسو لیدلي دي هغه څه چې تاسو یې کرئ تاسو چې دا کوم فصلونه کرئ دا تاسو لیدلي دي اانتم تزرعونه آیا تاسو را زرغونوئ دې لره ام نحن الزارعون یا موږ را زرغونو دې لره لو نشاء خو چېرته موږ وغوښتله لجعلناه حطاما وبګرځو موږ دې لره ریزه ریزه فظلتم تفکهون نو شی به تاسو تفکهون تتعجبون تاسو چې کوم دی نو ګویا کې خپل منځ کې په دې باندې حیرانتیا کوئ او دا به وایئ انا لمغرمون چې بېشکه موږ خو تاوانیان شو تاوان مو شو بس هغه زمونږ فصل ګوره سره را باندې تاوان شو د ټکټر پیسې را باندې تاوان شو تخم را باندې تاوان شو تاسو به وایئ بل نحن محرومون بلکې موږ خو محرومه کړلی شو افرأیتم الماء الذي تشربون آیا تاسو لیدلي هغه اوبه چې تاسو یې څښئ اانتم انزلتموه من المزن آیا تاسو نازل کړي دي راکوزي کړي دي دې لره من المزن د وریځو نه ام نحن المنزلون یا موږ راکوزونکي یو دې لره لو نشاء جعلناه وجاجا خو چېرته موږ وغوښتله وبګرځو دې وریځې لره وجاجا نمکینا مالګینا ملیحا الله فرمایي خو دا موږ وغوښتله نو موږ به دا وریځه چې کوم دی نو ګویا کې نمکینه مالګینه وګرځو د دې نه به دا اوبه خوږې نه راتاوېږي ولې ما ته وګورئ ځکه په وریځې کې د دریاب د اوبو نه چې کوم دی نو بخارات جوړېږي نو مالګه دې الله لاندې پاتې کړي او خوږې اوبه دې الله رب العالمین بخاراتو ته ورخېږي الله فرمایي که ما غوښتلی خو دا مالګه به مې ورسره هم به راورخېژولې وه بیا چې دا کومې اوبه په تاسو باندې راتویېږي دا به نمکینې وي دې به ستاسو چې کوم دی نو ګویا چې فایده لا به یې نه کوله نو فلولا تشکرون تاسو ولې شکر نه ادا کوئ افرأیتم النار التي تورون آیا تاسو لیدلی دی هغه اور چې تاسو یې بلوئ اانتم انشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی دی ونې د دغې اور لره ام نحن المنشئون یا موږ راپورته کوونکي یو دغې ونې لره نحن جعلناها بېشکه موږ ګرځولې دغې اور لره تذکرة دا نصیحت دا اور چې بلیږي
نو دا چې کوم نه وایي چې نصیحت دې ستاسو لپاره و متان او سامان د نفع للمقوین لپاره د هغه مسافرینو دا د مسافرینو لپاره سامان د نفع دا ور دی ورته ځان دود کی دی په خپل ځان له وکي او دی د نظام چې کوم نه فائدہ واخلي فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم بس ز قسم فرم لا دا زائد دی نو فرمای الله رب العالمین ز قسم فرم بمواقع النجوم فاغه زینو د پریوتلو د پستورو کې دا د ستورو د پریوتلو چې کوم زینو دی په اسمان کې مواقع النجوم مساقط النجوم په کوم ځای کې چې دی پریوزي او دی غایب کیږي الله فرمایي دا زما دومره عظیم کائنات دي تاسو دماغ او تاسو ذهن چې کوم نه هغه ته دا نه ورسیږي تاسو خو شلې په خبره باندې اوس چې کوم نوې کهکشاف د ساينسدانانو دریافت کړي دا داسې ویل کیږي چې د دې موجوده دنیا نه 15 کروڑ غنا لوی ده الله اکبر 15 کروڑ غنا دا لوی ده ځکه په الله قسم خوري عظمت طرف ته اشاره کوي فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم او دا یو قسم دی لو تعلمون عظیم کو تاسو کوی ګدا دی لوی انه لقران بشکل مذکور قران دی کریم عزت والا دی کتاب باغی کتاب کې مکنون چا مستور دی او پټ دی نو دا د هر قسم بیرونی چې کوم نه نوې کې حملونه دا غینه الله فرمایي دا ما محفوظ ساتلې دی دا چې کله د اسمان نه راکوزیدل نو چې کوم نه په دې باندې شیاطینو او جنات حمله نشو کولې الته په شهاب ثاقب سره د دې تحفظ کړو او دلته چې کله راغی نو د عالمانو د حافظانو او د مجاهدین اسلام د دې په ذریعہ باندې چې کوم نه وایي چې کومه حفاظت کوم لا یمسه نمسک الا المطهرون مگر هغه پاک کړي شي الا المطهرون مگر هغه پاک کړي شي نو کدا نفي شي نو معنا به راشي چې کومه فرشتي دا قران را کوزي هغه ډېرې پاکه فرشتي دي یا دلته چې کوم خلق ته دا نصیب کیږي هغه ډېر پاک خلق دی پاکو ژبو ته الله نصیب کوي پاکو سترګو ته الله نصیب کوي پاکو غوږونو ته الله نصیب کوي پاکو سینو ته الله نصیب کوي تاسو پوښتنه په خبره باندې نو فرمایي چې دا په معنا د نفي شي او دا په معنا د نهي شي نو بیا به مطلب دا شي چې ما مسکوي د قران کریم دا مگر هغه پاک خلق بغیر د اودس نه دا به نه ټچ کوي ها دې ته چې کوم الله سره ورنږدې کوي تنزيل من رب العالمین دا تنزيل له جانب د رب العالمین اخذ هذا الحديث آیه د قران باندې انتم مدهنون تاسو سستی کوونکی ادهان ویل کیږي د دهن دا باب افتعال دی ها دهن چاته ویل کیږي دا چې کوم نه وایي کې تیل ته ویل کیږي ادهان ویل کیږي چې یو څه باندې تیل اومږي او دا ته مالش کې نو د سس شي او سختوالي څه شي ختم شي نو انتم مدهنون آیات سستی کوونکی مداهنت فی الدین تاسو ته دې په اړه کې چې کوم نه وایي چې سستی کوونکی نو فرمایي افا به هذا الحديث انتم مدهنون آیات په دې قران باندې تاسو سستی کوونکی یعنی د دې په تبلیغ کې د دې په تنفیذ کې په دې کې تاسو سستی کوئ وتجعلون رزقكم انکم تکذبون او تاسو ګرځولې هغه رزق خپل لرا انکم تکذبون چې تاسو تکذیب کوئ دا تاسو د څه ګرځولې لکه چې خپل رزق لکه څنګه چې بغیر د رزق نه تاسو مړیږئ نه نو بغیر د تکذیب نه تاسو گزاره لکه ځینې کیږي تاسو کوشش وکړئ نه یو ترجمه دا او دغه ترجمه دا وتجعلون رزقكم انکم تکذبون او تاسو ګرځولې سبب د رزق خپل لرا چې باران دی تاسو په دې کې چې کوم نه تکذیب کوي د الله وایي چې مطرنا بنو کذا وکذا فلولا اذا بلغت الحلقوم ولنا فهذا وقت چې کله ورسیږي د روح الحلقوم د مړی سرتا وانتم حينئذ تنظرون تاسو په هغه وخت ګورئ ونحن اقرب الیه منکم او موږ ډیر نږدې یو د دنا تاسو ته نو ونحن اقرب الیه منکم او مونږ چې کوم نه وایي چې تاسو د دین هم ډیر زیات نږدې یو ولکن لا تبصرون لكن تاسو نه یې تاسو د الله د رؤیت قوت او طاقت تاسو نه لرئ فرمایي فلولا ان كنتم غير مدينين ولنا ان كنتم غير مدينين كثرت تاسو غیر مدینین غیر مجزیین تاسو خداسي یې چې تاسو ته بالکل جزاء نه درکولې کیږي دین چاته ویل کیږي جزاء ته ویل کیږي تاسو سره حساب کتاب نه کیږي نو کو تاسو داسي یې نو ترجعونها ان کنتم صادقین نو چې تاسو واپس شئ ترجعونها نو چې تاسو واپس کړئ د روح لره د خپل جسمونو ته
نو کو تاسو وایي چې زموږ سره به حساب کتاب نه کیږي، نو داسې کولی شي چې اذا بلغت الحلقوم، چې کله دا روح ستاسو د حلقوم ته ورسېږي، الله فرمایي موږ به درته د دې نه ډېر زیات نږدې یو. دا اختیار لرئ چې دا روح بیا چې کوم دی نو ګویا کې به خپل جسم کې راواپس کړئ. ان کنتم صادقین، که چېرته یې تاسو رښتوني. فاما ان كان من المقربین، نو پس که چېرته وي دا میت من المقربین، د هغې مقربینو نه، نو فروح، نو په نتیجه کې ورسېدی فروح، نو آرام دی، وريحان او ریحان دی، رزق حسن دی، وجنات او باغونه دی، وجنات نعیم او باغونه د نعمتونو دی. واما ان كان من اصحاب اليمین، او که چېرته دا قریب المرګ، فلولا اذا بلغت الحلقوم، دا قریب المرګ، دا سړی چې کوم دی نو وایي چې د اصحاب واما ان كان من اصحاب اليمین، که چېرته دی وي د اصحاب اليمین نه، نو ګوره کنتم ازواجا ثلاثه، تاسو هلته ووایي که نه مخکې ازواجا ثلاثه ووایي که نه، نو اول الله ذکر د مقربین وکړو، اوس دویم ذکر د اصحاب الیمین دی. نو فسلام لک من اصحاب الیمین، نو بس سلام دی ستا لپاره د اصحاب الیمین، سلامتی ده زما حبیبه. دوی ته به چې کپتانو څه تکلیف د دغه د ځنکدن په کیفیت کې نه میلاویږي. والناشطات نشطا. واما ان كان من المكذبین، او که چېرته وي دا میت او قریب المرګ د مکذبینو نه، الضالین د ګمراهانو نه، فنزل من حمیم، نو مېلمستیا یې د ګرمو اوبو نه، مېلمستیا ورته الله رب العالمین دا ورته زجرا وتحکما ویلي ده. نو فنزل من حمیم وتصلیة جحیم، تصلیه صلیه دخول فی النار ته ویلي کېږي او داخلېدل دي جهنم ته. ان هذا لهو حق الیقین، بېشکه دغه مذکور دا حق دی، دا حق الیقین دی. یو دی علم الیقین، دویم دی عین الیقین، دریم دی حق الیقین. علم الیقین علم الشیء بالدلیل، دا ولیکئ داسې. دویم دی عین الیقین، علم الشیء بالمشاهده، په سترګو باندې چې کوم دی یو څیز ته وویني. او دریم دی حق الیقین، علم الشیء مع الحکمة والدلیل. په یو څیز باندې ستا علم په سترګو دې مولیدو، ورسره چې کوم دی نو ګویا کې دلیل ورسره راغلی، یعنی علم الیقین او عین الیقین چې دواړه راجمع شي نو حق الیقین درنه جوړ شي. نو الله رب العالمین فرمایي ان هذا، بېشکه دا مذکور د جزاء نه، دا جنتیانو ته جنت ورکول، دا دوزخیانو ته دوزخ ورکول، لهو دا دی حق الیقین، دا داسې دی لکه حق یقین، چې دا په دلیل سره او په عقل سره، په مشاهدې سره، په ټولو سره چې کوم دی نو ګویا کې ثابت وي. فسبح باسم ربک العظیم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت مولانا عبد الرشید صاحب زموږ صادق سینر صاحب د باجوړ بیمار دی، دعا وکړو الله رب العالمین د شفای کامله عاجله مسلمه ونصیب. اللهم يا شافي الامراض اشف امراض وامراض المسلمين، امراض الظاهر والباطن، امراض الجسد والروح، عزيز البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الله رب العالمين هذا طلبات طالبات وهذا القرآن الكريم صحيح فهم وعلم وتنسيب. الله رب العالمين الدنيا والآخرة خير وتنسيب، ولا الدنيا والآخرة مشكلات من وجوده لتقاسان. الله رب العالمين ان شاء الله دعاء بعد خاصة رجل الخير خزانة حاجتنا بركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة